د روژې مطلب دا نه ده چې تا روژه نیولې وه بیا به په کور کې ټول کسان له تا سره پام کوي ولې پلانکی نسواري ده پلانکی سګریټي ده له دې سره به موږ خیال کوو ولې د نن روژه نیولې ده بیا یې له ځانه څخه فرعون جوړ کړی وي د کور ټول کسان له ده څخه بیریږي نه زنانه په مخ ورتلی سي نه کوچنی په مخ ورتلی سي ولې دا هغه سګریټ بند کړي دي یا هغه نسوار بند کړي دي دغه نسوار بندېدل یا سګریټ بندېدل دا د روژې نوم نه دی د روژې نوم دا دی چې ستا به خوله محفوظه وي له غیبته څخه ستا به خوله محفوظه وي له درواغو څخه ستا به خوله محفوظه وي په کاروبار کې له درواغو څخه لیکن که چیرې تا خوله بنده کړې ده خوراک و چشاک نه کوې لیکن کاروبار ته سې بیا ووځې بازار ته سې بیا ووتې په عامو ورځو کې یو شی په 100 روپۍ ورکوې لیکن نن روزه ده خلکو هغه شي ته ضرورت پیدا سوی ده نن هغه شی په 1.5 سل زموږ ستاسو دغه میاشته کاروباري میاشته ده لیکن د الله رسول فرمایي دغه کاروباري میاشته نه بلکې دا د عبادت میاشته ده موږ یې ګټو په کومه میاشت کې یې ګټو تر ټولو زیاتې موږ د ګټلو میاشته هغه د روژې میاشته بللې ده ځکه خلک مجبوره دي ډېرو شیانو ته د خلکو له مجبورۍ څخه کار اخلو د اختر دپاره د خلکو شیان ضرورت وي د روژې دپاره راشن ضرورت وي نو چې کله روژه رانږدې سي ریټونه د ټولو شیانو بالا سي خورما ته ضرورت ته خورما ګرانه سوه کپړې ته ضرورت دي کپړې ګرانې سوې خولۍ ته ضرورت ته خولۍ ګرانې سوې مسجد ته یو مسله ضرورت ته مسله ګرانه سوه لیکن هغه کاروبار سې کېږي دغه سړی سې یې کوي چې صرف یې خوله بنده کړې ده دغه روزه د ده دپاره هېڅ اعتبار نه لري په شریعت کې نو په شریعت کې چې کومه روزه معتبره ده هغه د غوږو روزه ده سروز به نه اورې هغه د سترګو روزه ده له بدنظرۍ بې ساتې هغه د خولې روزه ده چاته به دوکه نه ورکوې درواغ به نه وایې حسد به نه کوې شیطانت به نه کوې اشکنځاوي به نه کوې